بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دویم سبق زمونږه په بیان د سیرت کې ابراهیم علیه السلام ته حکم کېدل. تیر سبق کې موږ دا ویلو چې خپل بچی ماشوم او بیبي دغه خوشي صحرا کې پرېږده، هغه هلته پرېښودل او ابراهیم علیه السلام ته واپس تله او بیا د هاجری بیبي صفا و مروه باندې منډې او هلته د بچي د خپو نه چینه راختل آب زمزم، بیا دلته قبیله د جرهم آبادېدل او عیسی علیه د اسماعیل علیه السلام لویدل او بیا په دغه قبیله کې واده کول. اسماعیل علیه السلام چې واده وکړ په دې قبیله کې، یو پیرا ابراهیم علیه السلام راغی چې خپل بچی وویني لوی شی دی، چې راغی کور کې څوک نشتی، ور یې وټکاو، بیبي ښکاره شوه، وی ته څوک یې؟ زه د اسماعیل علیه السلام بیبي یم. هغه څه شو؟ هغه وی ښکار له تللی نشتی کور. ابراهیم علیه السلام ته تپوس وکړو چې ستاسو ګزاره په څه روانه ده، حالات ستاسو څنګه دي؟ بیبي ورته ویل ډېر بد حالات دي، څه شی نشتی، او ښکار له کله راشي څه شی میلاو شي جو هغه راوړي او هغه وخورو، کنې هېڅ شی نشتی. ګزاره ډېره بیکاره روانه ده، ښه نه ده روانه. هوی چې خاوند دې راشي نو ورته ووایي چې داسې یو سپین ږیری سړی راغلی و او وی چې دا د کور درشل یا روشندان دا دې بدل کړه. اسماعیل علیه السلام چې راغی د ښکار نه، تپوس یې وکړو چې کور ښایسته ښایسته رڼا رڼا ښکاري او دا کور پې ښکلی ښکلی ولګېد، څه انوارات پې ولګېد چې یاره څه چل دی؟ وی څوک راغلی خو نه و. ښځې ورته وی یو سپین ږیری بابا راغلی و. وی تا نه یې څه تپوسونه څه وکړو؟ او وی ما ته یې وی چې څه ګزر بسر ستاسو په څه باندې روان دی؟ ما ورته وی ډېره بده ګزاره زموږ روانه ده. وی هغه څه ووي؟ وی هغه وی چې خاوند دې راشي ورته ووایه چې دا روشندان دې بدل کړي. هغه وی دا زما پلار و ابراهیم علیه السلام. د دې کور روشندان دروازه خو ته یې. نو هغه وی چې دا پرېږده، دا ښځه دا ناشکره ده، ناشکري کوي، د الله ناشکري کوي. هغه اسماعیل علیه السلام هغه پرېښوده، بل واده یې وکړه ځان نه. څه وخت پس ابراهیم علیه السلام بیا راغی. تپوس یې وکړو چې اسماعیل علیه السلام ښځه یې ښکاره شوه بیبي او ډېر قدر د بابا یې وکړو، یو سپین ږیری ښایسته سړی ولاړ دی او ډېر قدر و قیمت یې ولو کو.
ورته وی چې ته راکوشه. نو دې ځای کې بیا خلکو ډېرې خبرې لیکلي چې هغه حکم ورته د اس نه کوزېدو نه و. نو هغه وی ولګېده خپو ته یې وله ګټې کېښوي، خبرې دي یا رښتیا یا څنګه، خو قدر قیمت یې ډېر زیات وکړو. وی خاوند دې څه شو؟ وی ښکار له تللی. وی ګذر بسر څه ګزاره ستاسو په څه بنده؟ وی الله شکر دی هر څه ډېر دي. خاوند مې ځي د ښکار غوښې راوړي او مخرو مزې دي، څه شي کمی نشتي. حقه یو خبره ده، خاوند مخکې هم ښکار له به ته ښکار به یې راوړه په هغې باندې، اوس هم ښکار له، خو یو ښځه ناشکره وه که هر څه یې چې وی نشتي څه شی. وی چې خاوند دې راغی ورته ووایه چې خپل د دې درشلې حفاظت کوه. اسماعیل علیه السلام چې راغی تپوس یې وکړه چې څوک راغلی و؟ یو بابا راغلی و، ښایسته سړی و. وی څه یې ووی؟ وی ما نه دا تپوسونه وکړه، ما ورته دا جواب وکړه. هغه وی چې خاوند دې راشي ورته وایه چې د دې خپلې درشل روشندان د دروازې د دې حفاظت کوه. وی ښځې هغه زما پلار و، د الله پیغمبر و، او هغه درشله دروازه هغه خو ته یې، وی چې دا د دې حفاظت کوه، ځان سره یې وساته. بیا ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې زما کور جوړ کړه. ابراهیم علیه السلام راغی، اسماعیل علیه السلام ځان سره کړ چې بنیاد د خانه کعبې کېږدي. نو ابراهیم علیه السلام عرض وکړ چې یا الله اوس ما ته خو څه بنیادونه څه دغه نه دي معلوم چې څنګه بنیاد کېږدم او څنګه جوړه کړم. اوږدوالی څو راولم، پلنوالی څو راولم، دنګوالی څو راولم، الله دا پاته خو ما ته نشتي. نو الله پاک وریاض راویسته وی، وریاض یې راویسته. وی د دې وریاضې لاندې چې کوم سوری دی دقه ځای ولټوه، دقه د دې حد دی، دغه ځای کې بنیادونه کېښوه. اول دام راځي چې جبرائیل علیه السلام الله پاک راولېږه او هغه ول هغه بنیادونه ښکاره کړه چې دا بنیادونه دي، په دې طریقه یې جوړه کړه. هغه د آدم علیه السلام وخت کې چې کومه کعبه وه هغه بنیادونه راښکاره شو. نوح علیه السلام وخت کې بیا طوفان کې خرابه شوې وه. نو هغه بنیادونو باندې ابراهیم علیه السلام شروع کړه. نو هلته ډېرې وه غونډۍ غوندې جوړه شوې، ځکه ډېر کالونه شي دي که نه، هغه یو که نه لاندې بنیادونه زړه ښکاره شو. نو د کعبې تعبیر شروع شو چې تعمیر شروع شو. اسماعیل علیه السلام والا خټه ګټه ورکوي، ابراهیم علیه السلام لګیا دی دیوال کوي، پلار دیوال کوي، زوی والا ګټې ورکوي، د الله کور جوړوي. نو چې کله ابراهیم علیه السلام دیوالونه اوچت کړه، نو بیا خو ورته رسي نه چې اوس څنګه کوازه جوړه کړو، څه چلو کړو، ځکه چې دیوال لږ اوچت شي بیا خلک کوازه جوړوي. الله پاک ورته حکم وکړو چې دغلته خوا کې دا ګټ پروت دی، دا ما ستا تابع کړو، دې که ته دې منې ودرېږه، وایي ته اوچتېږې، اوچت ګټ ږدي، دی به تا سره تا به اوچتوي، ته کته راکوزېږې، دا ګټ به کته کېږي، ستا تابع دی. او په کوم ګټ چې ابراهیم علیه السلام ولاړو دې ته مقام ابراهیم وایي. په دې حج کې چې دا مقام ابراهیم وایي دا اصل کې د دې ګټ نوم دی. ابراهیم علیه السلام چې په ګټ باندې ودرېده، نو په دې ګټ باندې معمولي غونې چاپونه د خپو شو، د خپو چاپونه وشو. اوس که تاسو چاته تصویر کې هغه ګټ بیا مومئ نو لوی لوی کندې غونې پکې ښکاري. دا پخوا داسې نه و، دې کې معمولي غونې
نښې شوي د خپو. بیا خو د حاجیان خصوصا د پاکستانی سعودي والا دا کار نه کوي، جو په دې ګټ باندې به لاسونه راښکل ښکلول به نو په هغې دې مګلو سره په هغې کې کندې جوړې کړلي. که دا کندې په دې کې نه وي، دا صرف دغه چې دي غلط کارونه دا صرف پاکستانیان دا خلک کوي. او نور داسې خارجي چې د سعودي اوسېدونکي نه وي. دغسې په مدینه کې د سلمان فارسي رضی الله عنه چې کوم باغ لګولی و د کجورو بهترینې ښایسته کجورې کوي، نو هغه د حاجیان چې لاړ شي نو هغې نه تر غاړې وځي، هغه یې منې لاسونه راکاږي، نو هغه باغ یې خراب کړلی. نو الله وی دغه ما ستا دا ګټ تابع کړلی. ابراهیم علیه السلام دغه ګټ باندې به ودرېده، اسماعیل علیه السلام به ولا ګټې ورکولې، دیوال به ګټ به یې وله ورکړه. او نو ابراهیم علیه السلام چې ولاړو ګټ به اوچت شو، مقام ابراهیم چې کوم دی دا کم ګټ چې دی ولاړو پې هغه به اوچت شو، ګټ به خټه به یې واچوله، ګټ به یې کېښو، دیوالونه پوره شو. دا مقام ابراهیم دا ګټ چې اوس په کوم ځای دی دا پخوا په دې ځای نه و. دا د دې دیوال خوا کې ځکه چې دیوالونه جوړ شو، دو په دغه خوا کې دا ګټ پرېښودو. نو بیا وروستو د صحابهو دور کې یو باران ډېر زیات وشو، سیلاب غونې راغی او دا ګټې د دې ځای نه ویوړ لږ لرې یې که. اوس چې په کوم ځای پروت دی دغه ځای ته یې راوړ. نو صحابهو بیا مشوره وکړه چې دې سره اوس څه چل کړو، واپس یې هغه ځای ته ورسوو چې کوم ځای کې دا پروت و، او که نه په دغه ځای پرېږدو. ځکه اوس خو پیغمبر علیه صلات وسلام هم وفات شوی دی چې هغو ته ښو نه وکړي چې نه دا په دې ځای پرېږدئ یا په هغه ځای ویسئ، خپل ځای ته ویسئ. نو د صحابهو مشوره دا وشوه چې نه دا په دغه ځای پرېږدو، ځکه که موږ یې وړکو هغه ځای ویسو، نور خلک زموږ نه وروستو چې راځي هغه به یې بیا بل ځای له وړي، بیا به نور خلک چې راځي هغه به یې بیا بل ځای له وړي، نو یو قصه ترې جوړېږي. نو دو دا ګټ په دغه ځای پرېښو. او د الله شان ته وګوره، دا هغه ځای دی چې کله ابراهیم علیه صلات وسلام دیوال کو نو بیا به راکوشو، لږ غونې لرې به ودرېد، دیوال به یې سینګ که چې کوږ دی او که نیغ دی، دیوال به یې وکتو. نو الله پاک بیا هغه ځای ته کوم ځای کې چې ابراهیم علیه السلام ولاړو دیوال به یې کته، دغه ځای ته صحابو وخت کې دا ګټ راورسو. چې کعبه جوړه شوه، الله پاک ابراهیم علیه السلام ته ووایي چې اوس اعلان وکړه د حج، چې د الله کور جوړ شوی دی، خلک حج له راځئ. نو دې کې هم مختلف یو څو اقوال دي. بعضې علما وایي چې ابراهیم علیه السلام په دې ګټ باندې ودرېده، ګټ باندې ودرېد، دا مقام ابراهیم چې کوم ګټو په دې دیوال کې کوم استعمال شوی کته کېده بره کېده به ورسره د هغه تابع و، او کوم کې چې اوس د خپو نښې دي اواز یې وکړو چې خلکه حج له راځئ. دویم دا د دې خانه کعبې خوا کې یو غر دی، جبل ابي قبیس ورته وایي، په دې باندې ودرېده. دا کعبه چې ده نو دا اولنی کور دی د الله، په دې ځمکه باندې اول کور دا دی. او دا غر چې دی اولو جبل وضع فی الارض، چې دا اولنی غر دی چې په دې ځمکه باندې کوم غر ایښی شوی دی، نو اولنی غر پکې دا دی. وی په دې ودرېد، اعلان یې وکړو. دریم وی په عرفات باندې ودرېد. نو دا درې قولونه دي چې اعلان یې وکړو. ابراهیم علیه السلام واپس لاړ، بیا خانه کعبه جوړه شوه. ابراهیم علیه السلام واپس لاړ شام ته. اسماعیل علیه السلام دلته پاتې شو. بیا د اسماعیل علیه السلام نور اولاد شه دی،
او خلق زیاتېدل رو رو زیات شول نو وروستو دور کې خو الله وخت پس اسماعیل علیه السلام پکې وفات شو وروستونی دور کې الله وخت پورې دا خلق ټول په توحید باندې وو د اسماعیل علیه السلام وخت کې خو په توحید باندې وو د الله په توحید باندې شرک نه و بل څه نه و ټول په دین ابراهیمی باندې وو او بیا دغه وخت کې ټولو خلکو په نسبت ابراهیم علیه السلام ته کو چې مونږ په دین د ابراهیم علیه السلام یو وروستو وخت کې عیسایانو به هم ځان ته وي چې ابراهیم علیه السلام هغه به وي چې ابراهیم علیه السلام زمونږ په دینو یهودیانو به وي چې ابراهیم علیه السلام زمونږ په دینو الله پاک وي ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما چې هغه نه یهودیو نه نصرانیو هغه د الله په پاک خالص دین باندې و په توحید باندې کلک ولاړو او د شرک نه نفرت کوونکی و هغه نو شرک نو وروستو وخت کې بیا یو کس را پیدا شو عمر ابن لوحی ورته وایي چې دی د مکې سردار و د حاجیانو خدمت به هم کو د خانه کعبې خدمت به هم کو حاجیانو له به زمزم اوبه ورکولې او په زمزم کې به ورته ګبین اچو خدمتونه به کول دا سړی شام ته لاړ شام ته د تجارت دپاره لاړ نو هلته یو قوم ولیدو عمالقه هغوی بوتان جوړ کړي دي او د هغوی د بوتانو عبادت کوي قسمه قسم بوتان دي څه د سړو په شکل څه د ښځو په شکل څه د سپینو زرو څه د سرو زرو څه د ګټو دوی تپوس وکړو چې دا څه شی دی وی دا زمونږ خدایان دي که نه موږ د دې عبادت کوو او زمونږ چې څه کار وي موږ د دوی عبادت وکړو دوی خوشحاله شي چې دوی خوشحاله شي نو زمونږ هغه کارونه وکړي نو دی ورته ووایي چې دا یو بوت پکې ماله راکئ واپسۍ کې چې راتله نو یو بوت یې ځان سره راوړ په خانه کعبه یې کېښو او سردارو خلکو ته اعلان وکړو چې خلکو ستاسو خدای دا دی او اولنی بوتو چې په خانه کعبه باندې کېښودی شو شرک د دې ځینې شروع شو او د دې نومو هبل د دغه بوت نومو هبل خلکو یې عبادت شروع کو بیا نور قبایل هم راجمع کړه هغوی ته ووایي چې تاسو ځان له بوتان جوړ کړئ خو بوت چې جوړوئ نو ګټه به د دې کعبې نه د دې مکې د ځمکې نه وړئ لکه دا مبارکه ځمکه ده دې نه به دا وړئ او چې بوت تاسو جوړوئ نو یو بوت به خپل په دې خانه کعبه باندې ایږدئ یو به تاسو سره دا به یو اعزاز و چې د هغه قبیلې یو بوت په خانه کعبه کې هم دی خو که هغو سره به بیا جنګ راغی نو د هغو بوت به یې لرې که چې اوس زموږ ستاسو جنګ وشو نو ستاسو بوت دا به اوس زموږ په کعبه باندې نه نو شرک د دې ځینې شروع شو نبی علیه السلام فرمایي اول من بدل الدین عمرو بن لوحی اول هغه څوک چې چا دین کې تغییر و تبدیل کړل شرکی شروع کړل هغه عمرو بن لوحی دی نبی علیه السلام وایي ما ته وښودی شو چې هغه په دوزخ کې خپل دا کلمې نیولې دي ځان پسې راکاږي دا عذاب ولا ورکولی کېږي د شرک نو شرک شروع شو او یو کس د سفر واقعه ده چې هغه وایي چې زه په سفر ووتم هغه بوت رانه خپل هېر شو د مکې نه مې خپل بوت رانه وړ او نه مې د مکې نه ګټ را چې شی راواغست خټه ګټه چې ځانه مې ترې جوړ کړ وې ځکه هغه سردار اعلان کړی چې تاسو به بوتان که جوړوئ نو د دې ګټ به وړئ
وی نور څه شی راسره نه و، خو د دې خرماګانو نه کجورو نه مې دا بمبتې وویستې او دا مې وټکولې، د دې نه مې ځان له بوت جوړ کړو. هغې عبادت مې وکړو، سهار چې پاڅېدم وږی شوی مې وي، نو بل څه نه و، نو دا بوت مې وخوړ، خپل لا خدای مې وخوړ. کجورو نه مې ښکلی جوړ کړی و، وږی ومه، وی څه مې کړی، نو هغه مې وخوړه. بله یو کس واقعه خپله ذکر کوي چې مسلمان شو، صحابه وختو کې ورته وی چې یاره ما ته دې زما بوت چې څومره فایده رسوله دومره به یې هېڅ چا نه یې رسولې. وی دا څنګه بوت څنګه فایده تا ته راورسوله؟ وی بوت مې ځان سره اخیستی او څه کار مې راغی، هغه مې هلته کېښو، چې رالمه نو وی ګیدړ دی زما د هغه بوت په سر باندې میتیازې کولی. او ما دا څنګه خدای دی؟ دا لا خدای دی چې د ده په سر باندې ګیدړ میتیازې کوي، نو دی به زما څه کارونه وکړي. نو د دې نه وروستو دا یهودیان په مدینه کې چې وو، دا هم د شام نه راغلي خلک وو او مدینې ته به یې مخکې یثرب وي. د مدینې نوم پخوانی نوم څه و؟ یثرب، دې ته به یثرب وي. دا چې بیا نبی علیه صلات وسلام هجرت وکړو، نو د دې نه یثرب نه مدینه جوړه شوه. نبی علیه السلام وی دا خو مدینه ده، باغچه ده، دا یثرب نه دی. او په دې کې بیماریانې د نبی علیه صلات وسلام وخت نه مخکې، هجرت نه مخکې بیماریانې په نمونو بیماریانې تبې. نبی علیه السلام چې لاړ دعا یې وکړه، هغه بیماریانې هر څه الله ختم کړي. نو یهود دا یو څو قبیلې راغلي وي د شام نه، بنو قینقا او بنو نذیر، بنو قریظه، دا د یهودو قبیلې وي. او داسې څه خلک نور د یمن نه راغلي وو، هغه هم په دې مدینه کې آباد شي. نو د یمن کې یو سړی و ربیعة بن نصر، هغه خوب ولده چې د یمن باندې د څه بدماشانو بادشاهت به راځي. خوب یې ولده چې د څه بدماشان خلک دي د هغوی به په یمن باندې بادشاهت راځي. د دې یاري د وجې چې یاره د دې بدماشانو څوک حکومت راځي، نو څه زه په یمن کې پاتې کېږم. لاړ عراق کې حرا نومي ځای دی، هلته ورسېد، هلته ایثار شو. بیا د ده یو زوی پیدا شو، د هغه نوم و سنان ابن سعد او لقب یې توبه و. نو دغه هلک چې کوم پیدا شو، د ده نه بیا ډېر لوی بادشاه جوړ شو او ډېر لوی جنګونه بیا د کړلي. دغسې جنګونه کول مدینې ته ورسېد. او اول وی دی د مدینې سره د هغه خلکو ختمولو په نیت تللی و. وی ده سره 400 علما ملګري شو په دې نیت چې د سره ځو. هسې خو موږ باچا سره دومره نه شو میلاوېدی، خو چې روان یو ورسره لښکر کې، نو بیا ورسره موږ ملاقات کېدی شي، نو دی به د دې جنګ نه منې کو. یهودیان عالمان هغه وخت کې دغه یهود او د عیسایانو او د یهودیانو دا دین رښتینی دین و، نبی علیه السلام خو لا راغلی نه و. او څوک دا وایي چې د مدینې نه په مخه لاړ او هلته خپل زوی پرېښو. چې زوی پرېښو چې دلته علما اوسېږي، ته به دوی سره ایثار شي، د دوی نه به څه علم زده کړې، څه به زده کړې. څه وخت تېرېده، د ده دا زوی په مدینه کې چا ووژه. چې مدینه کې د ده زوی چا ووژه، نو ده ته چا خبر وکړو چې ستا هغه زوی خو چا ووژه. ده په مدینه باندې چړایي وکړه، جنګ یې شروع کړو مدینې والو سره.
مدینه والو به سره جنگ کو چې ماښام به شو نو ډوډۍ به ولا مدینه والو ورکوله. وی ټیک ته جنگ دی زمونږ خدا اوس راغلی دی زمونږ میلمانه دي نو جنگ دروازې به یې جنگ کو او ماښام به چې شو نو ډوډۍ به لښکر له دغه دشمن لښکر له به یې ډوډۍ ورکوله. باچا حیران شو چې دا کم قسم خلک دی دروازې را سره جنگ کوي او چې ماښام شي ډوډۍ راکوي. نو کم کسان چې وسرو هغه ورته ووایي چې دا ډېر ښه خلک دی دا په دې نیت دلته پاتې شي دي چې نبي اخر زمان به راځي او دلته دا د هغه د هجرت ځای دی دلته به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت کوي. نو دا ځکه ښه خلک دی دا ډېر ښه خلک دی. نو هغه بادشاه د دې خپل ارادې نه واپس شو وی چې زه بس دی چې دا دومره ښه خلک دی نو جنگ نه کومه. وی دو زما زوی وجل دی نو هغه ورته ووایي چې تا دې څو وجل دي جنگ خو بیا دواړه طرف نه وجلی کېږي هغو تا نه یو وجه ته ورپسې راغلی تا دې ډېر شی مړه کړو. باچا واپس شو چې زه بس زه لاړم. په لاره کې ورته یو قبیله ده بني حذیل نومې ورته ووایي چې ته ځې او دا غواړي چې ځان سره سره ویسي سپین زر ویسي ملغلرې ویسي قیمتي کاڼي ویسي. هغه ورته باچا ورته وایي دا خو هر څوک غواړي. وی په دې خانه کعبه کې دلته یو ځای دی په خانه کعبه په هغې کې پکې دنده سره دي سپین دي ملغلرې دي هیري جواهرات دي هغه ځان سره ویسه لاړ شه ستا شو. باچا د حملې په نیت جو خانه کعبې ته روان شو چې اراده یې وکړه وی تکه توره تیاره شوه چې خپل لاس هم نه لیدی کېږي. باچا حیران شو چې څه چلو شو. عالمان ورسره وو هغو نه یې تپوس وکړو چې څه دا ولې دومره تیاره شه. وی تا مخکې یو ځای راځي د هغې باره کې خو تا څه زړه خو دې نه دی خراب کړی ورته نیت خو دې ورته خراب شی نه دی. وی زه خو تلمه د حملې په نیت روان وم. وی دا ځکه هغه د الله کور دی هغه ته نشي روانولی او نه ترې څه شی وړی شي. باچا د خپل ارادې نه دوی منع که. د شپې خوب الله دو ورته وایي چې ته تعظیم یې وکړه طواف وکړه. هغوی طواف ماله خو نه راځي خو دا روانوم به نه او دا دغه به ترې نه وړم. شپې خوب الله چې زه په دې خانه کعبه باندې غلاف اچومه خورومه او تر دغه وخته پورې په خانه کعبه به غلاف نه و دا به دقسې د ګټې چې څنګه دیوال و دا به دقسې و. نو تپوس یې وکړو زه دا هم د تعظیم یو خبره ده جو غلاف پې خور کا. دې بادشاه والا غلاف پې واچو. اول من کسل کعبه اولنی هغه سړی دی دا چې ته په خانه کعبه باندې غلاف اچول دی. او د بیا ځان سره وی دغه دوه علما ځان سره یمن ته بوتلو چې تاسو راشئ هلته به خلکو ته دین وښایي. نو یمن ته چې لاړه دا یهودیانو نو هلته د یهودو یهودیت خور شو په هغه یمن کې غالب شو او نجران علاقه ورته وایي نو هلته نصاراو هلته د نصاراو دین خور شو. بیا وروستو په دغه بادشاهانو کې یا دا بادشاه دی یا هغې ته به توبه حمیري وي هغه ته دا خبر ورسېد چې داسې یو ځای دی او هلته د نبي علیه الصلاة والسلام اخرنی پیغمبر به هغه به هجرت کوي مدینې ته. هغه دغه یو څو عالمان او دا کسان د یمن په دې مدینه کې پاتې کړه او یو خط یې وله ورکړو چې که زما په ژوند کې هغه پیغمبر الله پیدا که او زه ژوندی ومه نو زه به د هغه په لاس بیعت کوم او مسلمانېږم به
او که ما چرته ونه لیده نو دا خط به تاسو هغه له ورکئ چې زما پې اوس نه ایمان دی، ما پې ایمان راوړلی. او دا خط بیا پیړۍ په پیړۍ چلیده د دو اولاد کې دغه مدینه کې دغه چې کوم کسان اوسېده دا خط ورکړی دا به محفوظ چې یو کس به مړ کېده نو بل له به یې ورکړه چې دا امانت ځان سره ساته چې آخري پیغمبر راغی د باچا خط به ورته رسای او هغه به بیا مخکې راشي. آخر کې بیا حضرت ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ دا د دوی په قوم کې دی نو هغه سره هغه خط و او نبی علیه الصلاة والسلام چې بیا مدینې ته راغی نو یو وی ما کره به میلمه به زما به میلمه بل وی ما سره به نبی علیه السلام په اوښه سور دی وی دعوها فانها مأموره دا اوښه پرېږدئ دا د الله تعالی د طرفه ماموره ده دې ته حکم شوی دی دا به ځان له یو ځای کې ایسارېږي. اوښه تلا د حضرت ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ کور مخکې کېناسته نو دا بیا وروستو خبره به راځي. او دغه یو څو بادشاهان وي قیصري روم هغه نصراني و او کسرا په دې ایران او په دې باندې د دې بادشاه چې و هغه ته به کسرا وي. روم باندې چې د چا بادشاهي به وه د هغه لقب قیصر به و. یمن کې د چا بادشاهي به وه هغه ته به یې توبه وي. او حبشې باندې چې د چا بادشاهي به وه هغې ته به یې نجاشي وي. نو په دغه زمانه کې د اصحاب الاخدود واقعه پیښه شوې. اصحاب الاخدود په دغه وخت کې ابو نواس بادشاه و هغه کندې کنلې وي او ورونه یې پکې بل کړي وي یا به ما خدای منئ خلکو ته وي زما خدایي به منئ او کنې دې اور کې به سوځئ خلک چا به چې نه منل جو دې اور ته به یې غورځو. نو یو سړی په دغه وخت کې بد شوی دوس نوم یې دوس هغه لاړه هرقل ته یې وی چې زما مدد وکړه. هغه باچا ابو نواس ټول خلک اوسېدل زمونږ څوک پاتې نشو. قیصري روم نجاشي بادشاه ته حکم وکړو چې 80,000 فوج واخله او حمله په دوی باندې وکړه او ختم یې کړه. دومره ظلمونه وکړو. بیا وروستو هغه جنګونه دا وشو د نجاشي په ګورنرانو کې یو دوه کسانو چې د یو نومو اریاد او د بل نوم ابرهه و. دا خبره اوس نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغه پیدایش ته ورو نږدې کېږي. نو دا دواړه خپل منځ کې تعلقات لږ ونې خراب شو. دوی په خپل منځ کې جنگ شروع کړ. دوی لیږلي چې تاسو دشمن سره جنگ وکړئ. نو دوی جنګېده. بیا فیصله دا وکړه چې موږ خو د یو بادشاه فوجیان یو نقصان د دواړو زمونږ یو دی که ستا نه مري هم زمونږ د یو بادشاهۍ ته نقصان رسي. داسې کار کوو چې دواړه جنګېږو څوک بچ پاتې شو هغه به حاکم شي څوک مړ شو جو خبره ختمه. اریاد گزار وکړو نو د ابرهه نه پوزه یې کټ کړه. ابرهه ته ابرهة الاشرم وی پوز غوڅې عربی کې وته اشرم پوز غوڅې ته وی پوزه یې کټ شوه. ابرهه چې د تورې یو گزار وکړو نو اریاد یې هغه یې مړ شو. قیصري روم خبر شو. هرقل خبر شو چې دا ما دشمن د پاره لګلی دو خپل منځ کې جنگيږي. قسم یې وخوړو چې د دقه یمن په خاوره کې به دغه
ابرهه د سره باندې به زه لښکر حمله به پې کومه او د ده دا ویښته به په خاورو په دقه د هغه خاورو کې اچوم. ابرهه چې خبر شو نو خپل سر یې وخریو او خاوره کې دا خپل ویښته واچول او زر تر زره یې باچا له ولېږه. باچا ته یې وی چې تا قسم خوړلی نو چې ستا دا قسم پوره شي خاورو کې مې د خپل ویښته رالیږل دي او ما وژنېستله نو دی ستا زه معافي غواړم. باچا هم خوشحاله شو چې زه دومره دغه یې وکړو معذرت یې وکړو جو معاف شو. بیا ابرهه د باچا د خوشحالولو دپاره قیصر ته ووی هرقل ته د روم باچا ته چې په دې عربو کې یو کور دی کعبه ورته وایي د دې خلک عبادت کوي نو موږ خپله ځان له کعبه ول نه جوړو ځان له به کعبه جوړه کړو د هغې به خلک عبادت کوي. نو ده دغلته د کعبې په شکل کور جوړ کړو ښه ښایسته هغې له یې نوم کولیس کېښو. بیا قیصر روم ته ووایي چې ته اوس اعلان وکړه خلکو ته ووایه په ټول ملکونو کې اعلان وکړه چې کور جوړ شوی دی او دا ټول خلک به تاسو حج به اوس دلته کوئ کعبې ته به نه ځئ. اعلان وشو. نو عربو قومونو منې خو هر څنګه که مشرکانو که څو خو د خانه کعبې عزت به کودو په دوی باندې خو دا خبره بده ولګېده چې دوی د الله په کور په مقابله کې ځانه بل کور جوړ کړو. نو دوی داسې یو قبیله وه نسی نوم یې نسی هغه لاړه د عبادت او د زیارت په نیت باندې دغه د ابرهه چې کوم کور خانه کعبه جوړه کړې وه دې ته دنده لاړه او په دې کې ګندګي وکړه تقاضې پکې وکړې او په دې دیوالونو او په دې وتپلې دا کور یې ولسقا کړ او بیا راوتل. دوی چې سهار لاړه وایي کته د دوی دا کور سخا په سخا د غولو پروت دی. یاره وی چې دا به چا کړي وی دا د عربو نه بغیر د دې قبایلو نه بل څوک کولی شي دوی به کړي. نو ابرهه لښکر واغست چې زما دا خانه کعبه روانوم زمونږ د کور موږ چې کوم کور جوړ کړلی د هغې بېزتي دو وکړه د دوی دومره جرت لښکر یې واغسته روان شو. په لارې عرب قبایل چې کوم دوی ورسره وجنګېده جنګ به یې ورسره کو په لارې خو دوی کامیاب نه شو د هغه په منې کولو کې چې د الله د کور رای منع کي. نو یو په لاره کې یو قبیله یې ورسره جنګ وکړو هغو نه یې دوی یو هغوی له شکست ورکړه. بیا بل یو قبیلې بنو ثقیف هغو ورته ووي چې ګورې موږ تا سره جنګ نه کوو زه یې روانه جو روانه وه نو دو ته ابرهه ورته وایي چې موږ له څه دغه راکئ ضمانت چې ستاسو سره موږ مخکې لاړ شو تاسو موږ باندې شاته نه حمله وکئ. نو بیا دو له یو کس ورکړه چې دی به تاسو سره دی لارې هم پېژني او تاسو به ورسئ. هغه روان کړه په لاره کې بیا مړ شو. بیا به خلک عرب چې تله وروستو د ده دا قبر به یې په ګټو ویشته چې دا هغه کس دی چې موږ پسې خانه کعبې پسې د الله کور پسې دشمنان راویستي. یو کس دو بیا ځان سره بل قیدي اغستی و یو کس قبیلې ورسره جنګ کوه هغه شکست یې ور ورکړه یو کس یې قیدي که روان دي خانه کعبې ته ورسېدل او حکم ابرهه وکړو چې د چا په لارې ګیر چاپېره مکه کې څه بیزي غویانې
اوښانې نیوی راوړئ چې لږ روب په دو راشي. په دې کې 200 اوښان د عبدالمطلب د نبی علیه صلات وسلام د نیکه هغه د ابرهه ونیسل، او دغه وخت کې د مکې سردار چې و هغه عبدالمطلب و، او هاتیان یې ځان سره روان کړلي. پکې یو غټ هاتي دی د ټولو نه غټ چې هاتي و د هغې نوم و محمود، هغه هم ځان سره راویستی دی. نو عبدالمطلب راغی، چا ورته ووایي چې د مکې سردار راغلی د چې ولده نو په ده باندې رعب راغی. ښایسته سړی و، ښکلی شکل و صورت یې و، د نبي علیه السلام تره و. نو ده ورته خیال یې وکړو چې دی که په تخت کښېنومه نو زما برابري راځي، ما سره بده خبره ده. نو د تخت نه کوز شو، کته هغه سر کېناست. وی ته څنګه راغلی؟ وی زه دې راغلی یم چې ستا فوجیانو زما 200 اوښان نیولي. ابرهه وخندل، ورته وی چې زما د نظر نه وغورځېدې. ما خو وی چې دا د مکې سردار راغلی دی به ما ته اوس دا وایي چې د خانه کعبه مروانه وه دا د الله کور دی، ته د هغې خبره نه کوې، د خپل 200 اوښانو خبره کوې. ده ورته ووی انا رب الابل، زه د دې اوښانو مالک یم، او د دې ولهذا البیت رب، او د دې کور رب شته، هغه به ځانه تپوس کوي. زه خو د دې اوښانو مالک یم، زه خپل اوښان غواړم. وی د ده اوښان دته پرېږدی. اوښان یې پرېښودل. دغه کم قیدي چې راویستی و هغه نه تپوس وکړو چې تم دو سره راغلی؟ هغه ورته وی چې زه د دو ملګری وی نو زه به قید وم، زه د دو ملګری نه یم. ابرهه ورته ووی چې خپل دې قوم ته ووایه چې زمونږ مخې له نه راځي، کنې بیا به ښه نه وي. موږ تاسو ته څه نه ویو، خو دقه خانه کعبه روانه وو او ځانه ځو، نور خلکو ته سره زمونږ څه کار نشته. هغه کم کس چې قیدي و هغه وی زه نور څه خو نشم کولی، خو د دې هاتیانو سایس ورته وایي، کوم چې هاتیان چلی هغه بوزي را بوزي، د دې سړي سره اونیس نومې دی، د ده سره زما څه لږ ډېر خبرې اترې جوړې شوي دي، نو زه څه چل کوم. نو یو یې هغه ته وموي، او بل د دې هاتي غوږ پورې ونښت، غوږ کې ورته ووایي چې ګورئ د الله کور دی، دا ته چې د روانولو په نیت روانې محمود هاتي دا د الله کور دی، خیال کوه. هاتي په دغه ځای کېناست، نه ځي. باچا ابرهه حکم وکړو چې تاسو ولرسي یو چکر ورکئ، بیا راولئ دې خانه کعبې طرف ته که دی راشي. هغه وله چکر ورکړي چې بیا خانه کعبې ته یې مخامخ کوي، نو بیا کینی چې بل شام یمن بل طرف ته یې مخ کوي جو ځي. او په دې کې بیا الله پاک نری نری مرغۍ، وړې وړې مرغۍ د یو طرف نه راخورې کړي بر اسمان باندې، وطن تک تور شو، په دوی باندې کاڼي وړې وړې ګیټې ور علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله وی تا هغه ګورې نه، هغه واقعه نه یادوي، ته یاد نه دي چې مونږه څنګه چل د هغه هاتیانو والو سره وکړو. او نو هغه خلک الله پاک چې دي ابرهه سره د لښکر نه الله پاک تباه او برباد کړ. نو زمونږ نن دا خبره دقه ځای باندې ودرو، ټایم هم ناوخته شو ډېر، او انشاءالله بل اتوار باندې که خیر که ژوند و د دې نه مخکې دا هغه کال دی، په دقه کال نبی علیه الصلاة والسلام د هغه پیدایش په دقه کال شوی دی
ځکه هغه وخت کې کلندر ادا نه و، تاریخ دا کیسې نه وي، غټې غټې واقعه به دوی یادې ساتلې چې تپوس وکړي چې نبی علیه السلام په کم کال کې پیدا شوی، نو دوی وایي چې هغه د هاتي واقعه چې راغلی و د هاتیانو په هغه کال پیدا شوی. نو دغه د نبی علیه السلام د پیدایش کال دی، او په دې کې چې نور بیا کم واقعات راځي د هغه د پیدایش نه مخکې حالات او د هغه د مور بیبي حالات، بیا د رضاعت او دا ټولې قصې انشاءالله واقعات به که خیرې کجونو جو مخکې الله توفیق موقع راکړه جو ویو به انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.